पाकिस्तान में मुकाबला वेस्ट इंडीज द درې مروزې په اختتام باندې هم پاکستان سره د میچ ګټلو چانس ډیر زیات سیوا شوی دی. دا میچ پاکستان په اسانه باندې ګټلی شي ځکه په دویم اننګز کې په سیکنډ اننګز کې د ویسټ انډیز په 103 رنزونو باندې شپږ کلاډیان آوټ دي. 103 رنزونه د ویسټ انډیز دي خو دې کې 43 رنزونه پاکستان ویسټ انډیز قرضداره کړو. نو 103 نه چې 43 لري کړل شي نو په 60 رنزونو باندې د ویسټ انډیز شپږ کلاډیان آوټ دي. نو ویسټ انډیز چې نور ډیر زیات سکور وکړي 100 رنزونه دی وکړي 150 یعنی 200 پورې به د ویسټ انډیز ټوټل ټیم آوټ وي. نو بیا پاکستان دغه 200 رنزونه په اسانه باندې چیس کولی شي. جی د 3 ورځو لوبه شوې د 2 ورځې لا پاتې دي. نو پاکستان دا میچ ډیر په اسانه باندې ګټلی شي. ښه ویسټ انډیز له په 103 رنزونو شپږ کلاډیان آوټ کولو کې ساجد علي زبردست بالینګ کړی دی. ساجد علي آوټسټینډینګ بالینګ کړی دی. جی مکمل سکور کارت طرف لزو په هر کلاډي باندې انډیویجوال خبره کو. ټاس د دې ټیسټ میچ ویسټ انډیزو ګټلو ډومبنۍ بیټینګ ویسټ انډیزو کو په 344 رنزونو باندې د ویسټ انډیز ټوټل ټیم آوټ شو. د پاکستان ورپسې په 387 رنزونو باندې ټوټل ټیم آوټ شوی. چونکه یو پوزیشن کې داسې لګېدل چې پاکستان به 400-500 رنزونه جوړي. 500-550 رنزونه د بابر اعظم او عبدالله شفیق ډیر ښکلی اننګز روان کړو. خو چې بابر اعظم آوټ شو نو د پاکستان میډل اډر کمپلیټلی ناکامه شو. د پاکستان 387 باندې 10 کلاډیان آوټ دي. 387 کې 55 رنزونه اذان اویس، امام الحق 14، عبدالله شفیق 160 باندې نټ آوټ پاتې شوی دی. جی نو ټول ټیم آوټ شوی دی. بابر اعظم 88. بابر اعظم آوټ کېدو نه پس بیا ښکته چې کوم دی چم بیټینګ نه دی کړی. سلمان علي هغه بکواس بیټینګ. سلمان علي هغه په ټیسټ کې هم داسې لګي چې دی د ټیسټ نه ځان لرې کوي. په 0 باندې آوټ شوی دی. محمد رضوان 29 بال 18 رنزونه جوړ کړي دي. ساجد خان زبردست بیټینګ کړی. 30 رنزونه ساجد خان انډر پریشر اننګز جوړ کړي دي. علي عثمان 10 رنزونه، عبید شاه 0 اور محمد علي 0، عبدالله شفیق په 160 رنزونو باندې نټ آوټ پاتې شوی دی. نو پاکستان په فرست اننګز کې 387 رنزونه جوړ کړل. 43 رنزونه چې کوم دی ویسټ انډیز له لیډ ورډولې 43 رنزونه 43 رنزونه. بیا ورپسې ویسټ انډیز په سیکنډ اننګز کې په 103 رنزونو باندې شپږ کلاډیان آوټ دي. نو 103 نه چې 43 لري کړي نو د ویسټ انډیز ریل سکور چې کوم دی هغه 60 رنز دی. پاکستان ته 60 رنز د لیډ ورډولې دی او په 60 باندې د ویسټ انډیز دا وخت شپږ کلاډیان آوټ دي. چندرپال 70 رنزونه، کیون هوج 34 رنزونه، عامر جانګو 13، راستن چیس 17، شایهوب 15 آوټ دي. دا سایډن سیل 0 باندې آوټ دی. جسټن ګریوس په کریس موجود دی او برانډن کینګ به ورسره نن بیټینګ ته راوځي. جی او بیا ښکته ټول بادران دي. نو دی پاکستان سره محمد علي 8 اور 28 وکټې یو هم نه دا اخیستلی. عبید شاه 4 اور 13 وکټې یو هم نه دا اخیستلی. علي عثمان 17 اور کې 29 رن ورکړي، 2 وکټې اخیستلی دي. او ساجد خان 12 اور کې 32 رن ورکړي دي او 4 وکټې اخیستلی دي. او ساجد خان پکې 2 اور میډن هم وکړي دي. یعنی ساجد خان بیټینګ کې 30 رنونه جوړ کړي دي او په بالینګ کې هم 4 وکټې په دې اننګز کې اخیستلی دي. او په فرست اننګز کې هم د ویسټ انډیز فرست اننګز کې ساجد خان چې کوم دی 4 وکټې هغې کې هم اخیستلی دي. یعنی د دې میچ چې کوم سټار پلیئر دی هغه دا وخت ساجد خان دی. جی